الحمد لله كفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الحياء من الإيمان. قرآن کریم کې الله فرمایي هغه نارینا او هغه زنانا چې هغوی د خپلو شرمګاهونو حفاظت کوي، هغه نارینا او هغه زنانا چې هغوی الله ډیر یادوي، الله دیو لره بخنه او لوی اجر تیار کړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: فإن الحياء من الإيمان. حیا دا د ایمان حصہ ده او جز ده. ایماندارو انسان الله اشرف المخلوقات پیدا کړي او دای د فطری خوبیانو نه مالامال کړي دي. پاغ خوبیانو کې یو خوبی شرم او حیا ده. شرم او حیا دا یو داسې صفت دی چې د دې په کولو باندې انسان ممدوح، یعنی د خلکو په نظر کې، د الله په نظر کې محبوب ګرځېږي. د دې د نه کولو په وجه باندې په انسان کې نقص د الله د نظره، د مؤمن د مخلوق د نظره غورځېدلی حسابېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو انصاری صحابي ولیدو چې هغې یو بل ورور ته نصیحت کولو. هغې ته وی دومره حیا مه کوه. نبی علیه الصلاة والسلام د دې صحابي دا خبره واورېدله. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل: فإن الحیاء من الایمان. حیا د ایمان حصه ده. یعنی چا کې چې حیا وي د د ایمان کامل دی، چا کې حیا نشته د د ایمان ناقص دی. حدیث کې راځي، امام بخاری رحمه الله حدیث ذکر کړي: الحیاء لا یأتی الا بخیر. حیا نه راوړي مگر ټول خیر راوړي. یعنی د حیا داس یو صفت دی چې انسان د هغې په وجه باندې د جنت حقدار جوړیږي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي، امام ترمذی رحمه الله حدیث راوړی، امام احمد دا حدیث ذکر کړي: الحیاء من الایمان والایمان فی الجنه والبذاء من الجفاء والجفاء فی النار. حیا دا د ایمان حصہ ده. ایماندار به په جنت کې وي. بېحیایي دا سبب د جهنم دی، د جهنم د داخلېدلو ذریعه ده. څومره انبیا علیه الصلاة والسلام چې دنیا ته راغلي، په قرآن کریم کې د هغوی صفت د حیا ذکر شوی دی. څومره د انبیا علیه الصلاة والسلام متعلقین صحابه دي، د هغوی په تاریخ کې، په حدیثو کې د هغوی د حیا صفت ذکر شوی دی. موږ مسلمانانو له هم دا پکار دي چې حیا دا ترلاسه کړو او پاک دامنه زندگی موږ او تاسو دا تیره کو. نن سبا الله م دې معاف کړي چې څومره زموږ ایمانونه کمزوري دي، زموږ اعمال کمزوري دي. د هغې یو وجه دا ده چې په مؤمنانو کې او په مؤمنانو زنانو کې د حیا ډېر کموت دی. موږ له پکار ده چې باحیا یعنی زندگی تیره کو، د بېحیایي زندګۍ نه ځان وساتو. د قیامت په علاماتو کې ما مخکې ویلیو چې یو نښه دا ده چې کله د امت زنانه بازارونو کې وګرځېدلې او د الله نبی فرمایي
چې کله امت کې بهایي خورش زما امت بدکاری نه شروع کی. بدکاری واضح نه ده چې براه راست په ښکاره باندې بدکاریانې ګناهونه کول. بدکاری دې ته وایي چې نظر غلط استعمالیږي. بدکاری دې ته وایي چې غوږونه غلط استعمالیږي، د هغې اورېدل غلط، دماغ غلط استعمالیږي. نن سبا فکر وکړه زمونږ لاس هم ګناه کې اخته دی، زمونږ ژبه هم ګناه کې اخته ده، زمونږ سترګې هم ګناه کې اخته دي، زمونږ غوږونه هم ګناه کې اخته دي. دا ټول بهایي کې اخته دي. د الله نبی وایي چې زما امت کې کله بهایي شروع شي نو الله به په امت باندې لا علاج مرضونه دا ولګوي چې هغه به د دیو آباو یعنی د دیو پلرونو او د دیو نیکونه به هغه نومونه نه اورېدلي. اوس وګوره مختلفې بیمارۍ دي، دا بلډ پریشر دی، دا شوګر دی، دا کرونا ده، دا فلا بیماري ده، دا فلا د دې نومونه زمونږ مشرانو نه اورېدلي. خو زما او ستا د بهایي د وجې نه، زما او ستا د نافرمانۍ د وجې نه په امت باندې لا علاج امراض، لا علاج بیماری مسلط شي. راځئ چې موږ ټول مسلمانان رونه، مسلمانانې خویندې میندې الله ته په جمع باندې توبه وباسو. الله د مؤمن په توبه باندې خوشحالیږي. څومره بهایي زموږ نه شوي، الله دې زموږ او ستاسو د هغې بهایي په ګناهونو باندې د عفو قلم راکاږي او الله دې همیشه موږ له د حیادار زندګۍ د تیرولو توفیق راکړي. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.